د تراو چې ختم وشي نو د ختم نه وروستو میټایي خوړل جایز دي که نه دي جایز؟ که تږی وې نو اوبه څښل جایز دي که نه دي؟ دا د نوې زمانې دیوبندیان هغه پیوندیان شوي دي. تاسو خیال ته راغله نو هغوی وایي چې مټۍ حرامه ده. هلکه خدای دې غر کړه حراموالی خو الله او د الله رسول به کوي. ته د کوم کوجای چې ته کوم مټۍ حرامه ده او چې حرامې دي او قاري له پیسې ورکول حرام دي. زمونږ د فقه غټو غټو مفتیانو علماو دا لیکلي دي، هم مفتي فرید صاحب لیکلي دي چې 1,000 روپۍ به قاري ورکوي. څونه؟ او مفتي زروري خان صاحب لیکلي 1,000 نه واله 80,000 روپو پورې به ورکوي. موږ چې کوم دی نو چې د قاري دغه راشي نو کله یو ترخګرو کله بل ترخګرو، څوک چې کوم دی یا رپېږي لاس کې یو سلګون نیولی هغه راوړي شرمېږي نه. دا اکرام دی، اعزاز دی. څه دی؟ دا اکرام دی، اعزاز دی، دا اجرت نه دی. اجرت دې ته وایي چې ته قاري راولې او هغه ته ووایې چې بایي مال او په 10 ورځو کې ختم کړې، څونه پیسې به ولې؟ هغه به وایي 50,000 به. نه نه 50,000 خو ډېرې دي، لږ یې کمې کړه که نه. خبره باندې پوه شوې؟ په 1,000 دې ورسره خبره وکړه. دا اجرت دی. دا څه دی؟ دا اجرت دی. او دغه اجرت نه دی، دا اعزاز دی، دا اکرام دی. دا زه نه وایم، دا زموږ لوی لوی اکابر علما چې کوم دی نو وایي. شیخ حسن جان صاحب دا ټوله دنیا پیژني، شهید رحمه الله زموږ استازو. تاسو بیانات یې څوک ورکوي په دې نیټ باندې، خو تاسو چې کوم دی نو منیر شاکر اورئ، هغه د کار اسان کړی دی. بیا زموږ هغه سل اورئ، خیال کې م راځي. نو هغه به باقاعده په خپله ختم کو. یو سړي به بوته وی چې جي ته به راته ختم کې، نو هغه به ورته ختم کو. او هغه قرآن کم ځای یاد کړی؟ مدینه منوره کې. هلته سبق وی په مدینه منوره یونیورسټۍ کې، او هلته قرآن یاد کړی او داسې ورته یاد و چې لکه ما تا ته الحمد یاد ده. نو هغه سړي چې ختم به وکړو نو هغه زمانه کې د نن نه 20 کاله مخکې 25,000 روپۍ به یې وله ورکولې چې دا حرام وي نو هغه به اخېستې. ټول عمر سړی د حدیثو په درس کې تیر کړي، په مدینه منوره کې د هغه وخت وشي او هغه به حرام یې اخلي. 25,000 روپۍ به په هغه وخت کې وله چې کوم دی نو ورکولې. خبره باندې پوه شوې؟ دا ناروا نه دي. مټۍ هم خوړل جایز دي، که مټۍ نه وي نو خیر دی، مالټې راوړئ. خبره باندې پوه شوې؟ بلو دلته ولاړو ما یو ماجر دی، دا ماجر ډېر تکړی په دې خرچ کولو کې. نو هغه ډېر تیز روان و چې زه یې ولیدم نو بس موټر سایکل نه ودرېد. نو خیر په خیره مو کړل. نو ما هلکه ډېر تیزۍ باندې نه روان و. وی مخکې مې د دغه چینګچي کې دغه چینګچي وکړه ډوډرو په دې کې مې چې کوم دی یو اته کریټه کینوان اچولي. مې ولې دوکان دې کړی څه؟ وی نه نه بېګالم ختم دی. که ما چې مټیان په خپل کار کې کینوان نو چې څوک یې مټیان حرام دي نو کینوان راوړي، مڼې راوړي، کیلې راوړي. په خبره باندې پوه شوې؟ که هغې بیا حرام کړو نو بیا به ولې بل څه ګورو؟ که هغې راته حرام کړو بیا به ولې بل څه ګورو؟ ښه جایز دي، ښه خوړل هم جایز دي، قاري له پیسې ورکول هم جایز دي. پوه شوې؟ دا دې خلکو هسې یو نخره جوړه کړې ده. بله شپه زموږ ختم و، په خپل هر سړي چې کوم دی ځان سره چای راوړې وه او چا مټیان راوړي، چا بسکټ راوړي، چا ځلوبۍ راوړې وي. په خبره باندې پوه شوې؟ اوس نه قاري غوښتي وو نه ترې موږ غوښتي وو، نه قاري غوښتي وو او نه ترې موږ غوښتي وو. قاري له پیسې هم راغونډې کړې. په خبره باندې پوه شوې؟ دا بهرحال خو جایز دي، بس نورې قصې مه کوئ.